الله الرحمن الرحيم. ابواب الوتر. دا ابواب متعلق بمسائل د وتر سره دي. خو زما اصطلاح دا ابواب الوتر ذکر د هغه احادیثو چې هغه راغلي دي په باره د وتر، اور امام بخاری هغه احادیث منقسم کړی دي په مختلفو ابواب باندې. یا تقسیم د امام بخاری هغه احادیث وارده چې کوم متعلق بالوتر فی ابواب الوتر، ابواب د وتر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الوتر، باب د بیان د مسائل د وتر کې. ګوره علماء کرام او صلحاء امت د مسأله الوتر چې دا د هغه مسائل نه دا چغی ته معرکۃ الاراوی، یعنی هغه د اجتماع د مختلف رایو. بعضی محدثین فرمایي چې په مسأله الوتر کې تقریبا 19 اقوال د محدثینو ذکر دي. وجه تسمیه د وتر چې وتر ته وتر ولي وي، مقام شرعي حیثیت شرعي د وتر چې واجب دي سنت دي څه شه دي. عدد د رکعات د وتر چې 2 دي، 1 دي، 3 دي، 5 دي، 9 دي، 11 دي، 100 دي. عدد رکعات الوتر. کیفیت اداء الوتر چې تب په کوم کیفیت باندې وتر ادا کړي. آیا 3 واره رکعات په سلام واحد سره یا په افتراق د سلام سره پس رکعاتین نه. پنځم بیان د دعای قنوت چې په دې کې چې کومه دعا ویل کېږي دغه حیثیت شرعي هغه کومه دعا ده، دعای استهداء ده او کې دعای استخلاء ده. الله منا نستعینک دے یا اللهم اهدنا فیمن هدیت دے. بیا طریقہ د ادا کولو د وتر، آیا دا په شان د سننو ده یؤدى علی الدواب رکوبا، یا دا په شان د فرایضو ده او یؤدى علی الارض. الله ولی دا څنګه کړه تا مختصر نه دی لمای درته دې طرف ته 3 غټه صحیح بخاری په لیکل دی. صحیح بخاری لیکل دي نه اردو کې، اردو کې شابه مقصد د نه لاړ خو بیا دوباره کوم نه باران دی. تاسو څنګه ګرانی په حدیثو کې نو ګران ني ستا خیال دی وته کنه. انو کیفیت د ادا د وتر او بیا بل اختلاف مقام او محل د دعای قنوت چې دا قبل الرکوع دی او کې بعد الرکوع دی. بیا هغه هيئت مشروعه لاداء الوتر. وګوره څومره آسان کار نن درانځي نه لګولې کنه لګول دي. صحیح پوښ مولانا دا 14 مسائل تقریبا د وتر په باره کې جوړیږي. د وخت عظیم محدث چې قاضی شمس الدین صاحب دغه یو مختصره غونه خبره د مشکات په شرح کې هغه لیکلې ده چې د وتر اطلاق په باب د حدیث کې کله صلات الليل باندې هم راځي. لکه تاسو احادیث ویلي دي، بعضی احادیثو کې راځي چې لکه صلات الليل 6 رکعات دي. صلات الليل دغه وتر 6 رکعات، 15 رکعات، 9 رکعات، 11 رکعات. اوس دانه چې 11 رکعات وتر دی، د شپې عبادت وتر دی بس. ځکه چې دغه اختتام په وتر سره کیږي نو تسمیه د کل په جز سره
او بعض روایتو کې باقاعده عدد د رکعات الوتر هم 15 راځي ترمذی کې وتاو تراشی کې شاید کې تاسو ابو داود کې ویلي 9 رکعاتا نو هر رکعت هر 2 رکعات پس یو کې قاعده بیار 2 پس قاعده بیار 2 پس قاعده بیار 2 پس قاعده شکل نام رکعت پس قاعده او کړ سلام واره روایتو کې دا څومره راځي نو مختلف طریقې نو دا مسأله معرکۃ الاعراض بیا دا وتر چکم دی واجب دی او کې سنت دی امام ابو حنیفه منفرد دی په دې مسأله چې دا واجب دی باقی ائمه حضرات وی چې دا سنت دی امام بخاری په دې ابواب الوتر کې صرف د یو باب نه چې اغین اشاره کیږي چې امام بخاری قائل بسنیت الوتر دی ورنه چې څومره ابواب امام بخاری دغه انتخاب کړ دی دغه انعقاد کړ دی هغه منعقد کړی دی هغه ذکر کړی دی نو کل الابواب یشیر الی وجوب الوتر دی لپاره علامه فتح الباری وی چې در امام بخاری رحمه الله فقط دا یو باب الوتر فی السفر دا یو باب امام بخاری دغه الوتر علی الدابه الوتر علی الدابه دا یو باب امام بخاری په دې ځکه نه ذکر کړي نو دې باب نه دقه سي معلومه دل چې امام بخاری یؤید مسلک ابي حنیفه رحمه الله نمنګه عدد رکعات الوتر 3 رکعات وتر په سلام واحد سره ٹھیک شو دا څنګه مسلک دی 3 رکعات وتر په سلام واحد سره اور قنوت قبل الرکوع اور دا قنوت نمخ کی رفع الایدی ما ذکر تکبیر اللہ اکبر او دا روایت امام بخاری ذکر کر رہے کله کله غیر مقلدین چې کوم حضراتی نو دی به خلق ته اعتراض کوي چې تم ته 3 رکعات وتر او خزغه خو مسلم کې راغلی وې دا راته خو چې 3 رکعات وي او په یو سلام سره وي او بیا چې کوم ته جناب علی په 3 رکعات کې د قرات په ختمې دو باندې لاسونه به غوګونو پور چته الله اکبر بوي او بیا به قنوت وای دا راته خو ان شاء الله موږ به تاسو دا ټول اوخیو یو کتاب رانه اوس یاد شو اوس دی واقعیات شو جزء القرات د امام بخاری ایکم په دې باندې خستت دلایل شته دي او زه بیا به ګورو هغه سره چاته بل کتاب کې درته پیش کو چلو حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم على سجود مسلم مسلم احدكم صلى ركعه واحده ګورا باب دې په بیان د مزد وتر عبد الله ابن یوسف سے فرمائی چې ما ته زما استادانو سلسله رسول عبد الله ابن عمر سیبتا چې یو سړیو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او تاسو کان صلات الليل د شپې مز مبارکه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الليل مسنا مسنا مز د شپې 2 رکعات دي 2 رکعات دي فاذا خشیا احدکم الصبح هر کله چیرېږي او د تاسو نه د ښکار کېدو د سبانا چې سبا راخیږي صلی رکعتا واحدتن نو دي کې په اخر کې یو رکعت سره د سجدتینو نه او دا یو رکعت چې دی دا انفرادي دی او یاد دي سابقه رکعتینو جز دی دغه وجدا اوس دا حدیث راغی چې صلی رکعتا واحده امام شافعی علیہ رحمت اور امام نووی پاغي وکړه تایید چې دینوی ثابت شو چې وتر رکعت واحد دی یو یا وتر رکعت واحد جائز دی او دی وته د جمهور مسلک ویل دی حالانکه دا د جمهور نه دی خو د اغي په نسبانه جمهوریت ته اعتباری دی یعنی جمهوریت په اعتبار دا مقلدینو د امام شافعی رحمه الله اغي وی چې
دا وتر رکعت واحد دی لیکن منګه د انصاف تقاضی پورا کون کیو او خسته خبره کو کہ زوی ما چې رکعت واحد وتر دی نو توتر له معنی بسنګ کو دا ایثار خو باله کی چې په مابین د دې رکعت او د رکعتین مؤدا او په مابین کې اتصال وی او کله چې انقطاع راغلی نو بیا خو ایثار نه کیږي نه کیږي اوس یو سړی دی مثلا هغه نوافل کوي 2 رکعات نفل وکړ او بیا دریم رکعت اساس پاسه د ځان له موزو کا نو دا وتر کې دی شي وتر کې دی ځکه نشي چې انقطاع په منځ کې راغل دی اتصال وینو تو تر له معنا دا چې دی رکعت واحده منفرده دی دا وتر وګرځي ما قد صلا هغه قریب مز چې کم دی کاو هغه آخري شفاعت چې دې نفلونه کول چې کله دیتا په آخر وخت کې خطر لاحق شوا چاله کا سبا راخیږي نظر دې پاسې قیدینا یو رکعت تیو کې چې تو تر له ما قد صلا شي اور عمل په حدیث راشي چې اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وترا وان فی ان عبد الله ابن عمر کان یسلم بین الرکعات والرکعتین فی الوتر سلام به اړو په مېز یو رکعت او د 2 رکعاتو په وتر حتا یامر ببعض حاجته دا حتا راوړه اشاره شو چې بعض حضرات دي کې به تعویل کو چې رکعت واحد او د رکعتین په مابین کې به سلام وي نو کوم سلام السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین چایته تشهود وي نو دی ورته چې حتا یامر ببعض حاجته سلام به واړو تر دې چې په بعض حاجات به خبر وکړه چله کلارشه او چه راوړه الارشه بالغ راوړه یا لکه دا کارو کا وګوره باران شته نشته ده ها نبي برا پاسې د برکات به شروع کړه دې طویل کیږي هغه کلام یامر ببعض حاجتی مقصد دې الفاظ مطلب دا شو چې درکات ثالثه درکاتینو په منځ کې فقط فصل انقطاع فقط په سلام نو بلکې کلام به پکې هم کو نو اشاره شو استقلالیت د وتر پر رکعت واحد سره یو رکعت وکړو نو منګه وی چې دا اجتهاد د عبد الله ابن عمر سے ځکه چې بردي حاشی لیکلی دي حضرت حسن ته چاوي چې ان ابن عمر کان یصلی الوتر رکعتا اغه وکان عمر یصلی 3 رکعات وعمر افقه من ابن عمر براشی استالی کلی دی اور بیا به ګوري چې عمر سے افقه د ابن عمر سے ابن ټیک شو ګن د پلار علم د زوی نه سوا دی نو کې زوی یو رکعت کو نو پلار خودري رکعت کول کنا نو د پلار په صفت غواړي کنا ونه چې کنا کنه ته چې خزو کې پلار وپریږي دی بیا خو پلار پسې بزی کنا ساخیال نه غي د پلار مقام اوچت دی نو علم عمر شان عمر هغه اوچت دی او بل عمر هغه شخصیت دی چې هغه امیر المؤمنین دی خلیفہ راشد دی او د پیغمبر د هغه تایید لاندې دی چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اگر چې دا سنت الخلفاء نه دی سنت النبی دی عادت النبی دی لیکن بیا د عملینو چې کله تعرض راشي نو فترجیح لعمل الافقه فهمت ماخ کدا رنجو جاز بیگا ورزیدل شاوه
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شر معلقه فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله وقمت الى جنبي فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم ارتجع دا دولس شو دا حدیث موږ مخکې فکرات مرات ویل دي او کله چې رومبه ځل کې راغلو نو دا روایت ما الته کې تاسو مؤید کړو. فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وبه قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى فاذا اردت ان تنصرف فركع ركعه توتر لك ثم صليت او قال القاسم وراينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث دیوی ګورا ما صلیت تو تر لک ما صلیت نو دا یو رکعت به تعالی ما صلیت وتر کی دا ال شوا چې په مابین دي دواړو کې انقطاع نو. قال القاسم قاسم وای کم قاسم وای ته خبري دا قاسم د هغه فقهای سبعو د مدینې نه دی او چې کم تاسو بره په حاشیه لیکلی دي عروه ابن زبیر قاسم ابن محمد و ابي بکر دا ټول په اتفاق وي چې ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن. دا د قاسم سے فتوا ده فقيه مدینه چې وتر 3 رکعات دي او سلام په اخر کې اړول کیږي او دغه وجه چې امام بخاری وایي قاسم فقيه مدینه وایي ورأينا اناسا مګه خ علماء ولیدل ادرکنا مزدرکنا کله چې بالغان شیو او په خو بد پوښیو او علمی ذوق پیدا شوه دی یو ترون بسلاس ای بدر رکعات سره وتر کوله. لہذا منګم قائل په دې خبره اور محمد ابن قاسم وی چې الوتر 3 رکعات لا يسلم الا في اخرهن او دارنګي حفص ابن عمر د حسن بصری نقل کړي اجمع المسلمون انا على ان الوتر 3 وتر 3 رکعات دي او سلام په اخر کې ګرځول کیږي. دا استاد حاشیه ده کنه خدا استا حاشیه دی پاره ما کتابونو تعالی راوړ دي چې ته ځان په پوهه وان كلا لواسع الک وتر برکعات او وتر بثلاث رکعات دې کی توسید او وسعت جایز دي خو اولاد چې 3 دی ولی چې دا یو په زمن د 3 کې غراتلی شي خدري په زمن د یو کې نشي راتلی. وارجو الله يكون بشيء منه باس او زه امید کوم چې په دې کې په هیڅ یو کیفیت به ګناه ني ولی چې ما ثبتان الرسول وی نو پای کې به ګناه ني نو دې لپاره په موږ چې ما ثبتان الرسول وی صلی الله علیه وسلم او معمول اجماعي وی نو پاغي باندې عمل اولاد نو 3 رکعات وتر اولاد او ذکر روایت کې راځي چې صلات دا وتر چې کوم دي دا صلات المغرب وتر النهار د مزد ماخام دا د نهار وتر دی درځي وتر دی نو یو رکعت کنه مولوی شیبانو 3 رکعات وی نو دا رنګ چې کوم دی هغه وتر هم 3 رکعات دي او پاغي به ته دلایل پیش کړم مخکې دا. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك صلاته تعني بالليل یعنی 11 رکعات یولس رکعات به حضرت کوله او دا د حضرت صلات الليل فيسجد السيده من ذلك السيده به کوله څنګه قدر ما يقرأ احدكم 50 آیا چې 50 آیتونه باندې څومره ټیم لګي قبل يرفع راسه ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يستجي على شق اليمن حتى ياتي المؤذن للصلاه درک کاتب اخر کې وکړه بیا په خي جانب باندې ډاډه ولا ګولا آرام به فرمایلا او بیا بلال راغنو نو 50 آیتونه باندې څومره ټیم لګي وای بلال څومره ټیم لګي مانن دا رسو
دا صلاح ابواب الاستسقاء کې روایتونه ټول مکرر دي نو چې مکرر دي چې ما او قتل چې پرسکري درس کې ما ابواب الاستسقاء ټول ویل په یو ورځ باندې ان ما سره د تلاوت شروع کړ غره ته نو کې تلاوت می شروع کړ سره حدیث روایتونه داسې تر اخره پورې ما چې څومره ټیم لګي نو ما چې وینو تقریبا چې دنو 20 منټه زما ولګي تر په تلاوت باندې 20 منټه په تلاوت ولګیدل نو زه حیران یم چې 30 منټه د تلاوت شي عبدالوارثه انو کم سے کم 30 منټه خو د ترجمه کا نو 30 سو شو شپږ ساله شو او چې شپږ ساله تو سره په من کې بابونه دي نو چې یو باب یو توجیه ذکر کړي نو کم سے کم چې د یو نیمه غنټه 2 غنټه خو لګي نو زه حیران یم چې بعض خلک د شپې 2 منټو کې بخاری 15 پانی څنګه وایي ما ته په دې خبره ډیر تعجب دی لو زه پته ولګی کنه قاری څخه خورن تیز د تکړه د خیر سره خجی وای شابه خګوره کې ستا خوخي نو زه تاسو دې کې درې خبرې کوم دا یاد کړئ ښا او دا د وتر متعلق مسلې ځکه ولي کا اول عنوان مسله چې وتر څو رکعات دي دا به یو خې دویم دا چې کیفیت مشروعه د وترو چې کوم منګه کوو دغه څه ثبوت شریع شته نامنګو چې وتر 3 رکعات دي او په دې باندې موږ سره ډېر زیات دلایل دي وشکنه نسائی جلد اول تما تراکا یا الله پاک دا کوم دغه خلاص شو خاجي دا ګره نسائی چې کوم دغه نه جلد اول دی اور 248 صفحه د نسائی شریف او دې کته نسائی چا غشتي ها ملاو شو 248 صفحه دا کتاب چا ده لکه ستاسو اجازه ته اوس ګوره مولوی صاحب دا باب کیف الوتر بثلاث دیم حدیث ګوره اخبرنا اسماعیل ابن مسعود ٹھیک شو دا روایت ګوره ان عائشہ حدثته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا يسلم فی رکعتي الوتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په رکعاتو د وتر کې سلام نه اړو نو چې سلام نه اړو خو 2 رکعات چې به وکړو بیا به یو رکعت پاسې دو اخر کې بیا سلام واړو ملاو شو روایت بیا ورپسې بل روایت ده ذکر اختلاف الالفاظ الناقلين لخبر ابي ابن كعب في الوتر رمبئات عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه بقل يا ايها الكافرون وفي الثالثه بقل والله احد ويقنط قبل الركوع تو قنوت بعد الركوع ہے کنا پھر سے قبل الركوع شکر دے موسم یخ دے نو قبل الركوع ٹھیک شو گن مولانا صاحب فاذا فرغ قال عند فراغي سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في اخرهن بیا نور روایتونه شته خود خو نسائی لنیم راغله ٹھیک شو نو دا ټول بابونه دي بیا وزن لو ګور 248 صفحه طحاوی شریف چې چا سخوي نو ما څنګه د طحاوی خو 204 صفحه ده جو پدې کې څنګه 204 صفحه زما صفحه
خو دې کې 177 صفحه کې ده ښا پویتر کې چې دې کوم کمال کړی دی نو دا ډیر وګد دی دا 181 صفحه چې تر اواړې کنه نو الته کې ودا مسله تاسو ملاو شي ان شاء الله. فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفيه الوتر اذن نو اوس روایتونه ته ګوره عن امرتا بنت عبد الرحمن من صفدخه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون ويقرأ في التي في الوتر قل الله أحد آخر فورزا. بر روایت عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى قل يا الكافرون دا بیوی ٹھیک شو. ورپسې عن ابي موسى عائشة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في وتر في 3 ركعات قل والله احد والمعوذتين. اوس دا بیا ګوره کنه ان شاء الله الله دې تعالی با عمل کی سره دمانه نو دا 181 او ما څخه صفحه کې فرق دی دا ستاسو طحاوی شو. طحاوی مو چې درې رکعات وتر دي او سلام چې کوم دی نو دا په آخر کې ویل کیږي. دارنګه جزء القراءات د امام بخاری کتاب دی جزء القراءات ما څخه چې کوم دینو دغه 346 صفحه 346 جزء القراءات د امام بخاری کتاب دی او اوس چې کوم دینو په پنجاب کې دغه ترجمه اردو کې هم شوی دا نو هغه 246 صفحه کې هغه وی زاریواتونو ذکر کوي او دا اسانید بالکل قوی دي چې حضرت په وتر کول 3 رکعاته. مسلم شریف کې هم دا روایت موجود دي چې حضرت په وتر 3 رکعاته کوله. خو بعض روایتو کې دا ټکی نه راځي چې لا یسلم الا فی اخرهن. هغه د پاره مونږ تاسو دا روایتونه خودل. دا سي زمارورا دا ما څخه مصنف دی ابن ابي شيبه دا او دې کې ډېر روایتونه دي دا 492 صفحه کې ما سره ګڼ روایتونه دي. خو دې نه بده ته یو روایت ذکر کوم چې کوم ستا په دې حاشیه کې ذکرو. یو دا دی عن عمر بن الخطاب انه اوتر بثلاث رکعات لم يفصل بينهن بالسلام یو ٹھیک شو. بیا حدثنا حفص عن عمر عن حسن قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في اخرهن. پدې خود اجماع د مسلمانانو شو. بریوات 2910 والا عن ثابت عن انس انه اوتر بثلاث لم يسلم الا في اخرهن. دارنګي ډیر شی روایتونه دي 510 دا ټول پیتر لګیدل دي 510 کې دا روایتونه شته لکه اوس ما ته د نسائی روایتونه پیش کړل. وان ابن مسعود قال كان ابن مسعود يوتر بالثلاث يقرأ في كل ركعة من بالثلاث سور. دا ټول روایتونه موجود دي په دې مسلې باندې ان شاء الله زين ته خبر راځي کنه راځي ان شاء الله. دارنګي هغه بل کیفیت په پارتات د دې خبرو کما چې بعض حضراتي چې دا کوم کتاب کې لیکل دي چې تاسو 3 رکعات پاسه سورۃ اخلاص کې نو وګون له لاسونو سے الله اکبر بیا الله منا نستعين کوه. دغه لپاره جواب 530 صفحه باب فی التکبیر للقنوت. حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عبد الرحمن بن الاسود عن ابي ان عبد الله بن مسعود كان اذا فرغ من القراءه
اذا فرغ من القراءة كبر ثم قنط فاذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع. الله اکبر اللهم انا نستعينك الله اکبر سبحان ربي العظيم. لا سوچت کړی او قنوت ویلې. ٹھیک شو صفحہ 530. بعض حضرات وی چې لکه بعضی حضرات وی چې دا تاسو کوم دعای قنوت وای دا خو نشته دی. نو اصل کې سو کی سره چې د چا علم کم نه بیا خو سوګي. شیخ القرآن بوي بل کذبوا بما لم يحيطوا به علما. الکه ناپوهه سره انکار کوي او علم دې نشته دی. دا وګور ما څنګه روایت دی 6965 نمبر روایت مصنف 4 جلد دیوی عبد الرحمن وی علمنا ابن مسعود ان نقرا في القنوت اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك دلت لفظ زیاته ان عذابك الجد بالكفار ملحق ان عذابك الجد بالكفار ملحق. دا روایت رانی دا موجود دی. دغه بیا ما څنګه استاد صحابي کی دغه قنوت بیا ګورا ما څنګه 171 دی. نو تاسو دې ځکه وکړه دغه باب بیا وګورئ. طحاوی دغه دعای قنوت ذکر کړل په رواج سره ان نستعینک. زما سره کوم تفسیر اتقان دی جلد اول دی او 87 نمبر صفحہ دا وہ اتیا صفحہ دا پائے کی اتقان جلد اول 87 صفحہ وہ اتیا صفحہ خوشگا نا پائے کم دا چه دعای قنوت تینا نستعینک و نستغفرک الى آخری. دا دو خبریو شو انشاءاللہ. اس علماء کرام و صلحاء امت دا بل کتاب دا اعلاء السنن او اعلاء السنن کی دیر باسونه دي. خو دې ذکر کوي ګورا دا روایت 81 صفحه باندې دې دا روایت شروع کړی دی. دا پورا طریقه خي. عبد الله بن مسعود وی ارسلت امي ليله لتبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. نبی اسلام څخه لاړم التپات شم خدمت ته پاره چې نبی اسلام څنګه موږ کوي. وحتى اذا كان اخر الليل واراد الوتر قرأ بسبح اسم ربك الاعلى في ركعه الاولى وقرأ في الثانيه قل يا الكافرون ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام جديرا نستا ثم قرأ بقل الله احد حتى اذا فرغ كبر ثم قنط فذهب بما شاء الله يدعو ثم كبر وركع. اخرج الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب. دارنگی پدغی کتاب کی سلور اتیا کی دا جزء القرات روایت دے. اس میں دا طویل کہ جزء القرات امام بخاری 346 صفحہ. عن الاسود عن عبد الله بن مسعود انه كان يقرأ في اخر ركعات من الوتر قل والله احد ثم يرفع يديه فيقنط قبل ركعته. رواه الامام البخاري في جزء رفع اليدين وقال صحيح. ٹھیک شو اعلاء السنن جلد نمبر 6 صفحہ 81 82 83 84. لدی دا ماتا تو صرف دمرو خودل چې مولانا صاحب 3 رکعات وتر شتري ترتیب دار ہے. عدم فصل بین رکعتین والرکعات او طریقہ دریم رکعت صورت نه بعد لاس وګونو لا یوړل الله اکبر ویل بیا دغه نه پس قنوت ویل او بیا دغه نه پس رکوع راتل. دا طریقه مونږ تاسو ته روایت طحاوی روایت نسائی روایت جزء القرات او مصنف ابن ابي شيبه هغه موږ درته خودل او امام بخاری مو چې صحیح دی.
نو خاصم امام البخاری منو خامخا چې ټول ورځ په تیرو په بخاری باندې لیکن چې کوم خلق مبلغهم العلم چې مبلغهم العلم البخاری نو قال البخاری هذه روایت صحیح فی جزء القرات نو بس دی وزن خلاصین دا غیر مقلد چې کوم دکنه خفقیږي مو ګوره ښا دوی هر هغه روایت اغسته چې کوم کې اسانتیا ده وتر کې یو رکعت آسان دي زړه سره اخلاصي تراو کې اته سره خلاصيږي په ویني باندې ادس نه ماتې دوه کې دی یخ کې وسوک بیا د سنت کې په نه ماتېږي بیمار سره چې خیر هغه ادس نه ماتېږي دا ټول سہولیات دي درې طلاق یو دي طلاقونه ورکوي بس الاخري ونه شو مولانا سیوا الکه ختمه ته داسې و چې یو روایت داسې چاري کې لګا مشکل وي سختي وي اوس پوښګنا دا خو تسمیه به ضد ده او دا خلک غب خبر نه ده انکار حدیث فتنه ته نږدې کول کی خلک اکثر چې دې طرف ته سره لاړ شي نو بیا د انکار حدیث بیماری سره کې پیدا شي چې بیماری پیدا شونه بیا بخاری به اعتراض کې بخاری په څه پوهیدا بخاری دا باب غلط تړل دی بخاری دا باب غلط تړل دی بخاری دته باب تړو حدیث ایران بخاری په څه پوهیږي وغیرہ وغیرہ بیا دا خبره بخاری پسې شروع کی نو چې بخاری په کتابونو کې مجروح شي نو د مسلم مجروح شونه بیا سنن مجروح شونه په قلاره کېنه بس کور کې کېنه څنګه نه ورته دا فتنه انکار حدیث تقریباون کړه د خیر سره پوښ کنه ځان ته ساتي ايو الاخوان المقربون چلو باب ساعات الوتر مچوال سرکار صبر وکا باب دې په بیان د اوقات د وتر ګوره ها وتر بس وخت کوي الکه پیغمبر علی صلوات و سلام امت د پارابت د سہولت په غرض باندې داسې وخت نه دی چې عادت پکې وتر نه کړی اول الليل ثلث الليل اوسط الليل اخر الليل چې تا ته په کم ټیم کې خوخي نو ته وتر کول شي البته ابا هريره سیفتا نبی علیہ السلام وصیت کړو چې د خوب نه مخکې وتر وکا زمونږه هدایت تاسو خو بیا دي ټول فقها ناسیه زمونږ د هدايم لیکل دي چې یو سړی په خپل ځان باندې 100% اعتماد وي یصلي فی آخر الليل او کې 100% اعتماد ني نو یصلي فی اول الليل او دا ابا هريره سے په دې وصیت باندې عمل کوي اوس ګوره درې مسلې ځکه ساعت الوتر کې یو مسله محل الوتر نماز درته د شپې چې په کم جز کې وکي دریم دا قبل رکوع دی او کې بعد رکوع دی نو سبا څه جواب ورکړي وای کنه عبدالجلیل قبل رکوع دریم مسله د قنوت په باره کې دا باغی لپاره زما خپل نظریه دا ده منګه قائل په الله منا نستعینو کا امام ابو حنیفه سے بھی دعا جائز دی خدا اولادا اول اولاد ذکر اوفق بالقران دا الله منا نستعینک اياک نستعین استعینوا بالله ونستغفرک استغفروا ربکم انه کان غفارا او پوښي اوس دا قران سره ډیر مناسبت لري امام سے فرمایي چې دا وایا لیکن زما خپل نظریه لکه کنه نن سبا خلک کوئی چې ابو داود کې دا روایت راغل دی په نو سیاو کې نه راغله الله منا نستعینو کې نه راغله ابو داود کې اللهم ادنا فی من هدیت دا دعا قنوت دا دعا ده نو موږ دغه جواب زوی ما زمان نظریه ده زه خو په وترو کې دعا راوي الله منا نستعینو که هم وی ما بیا خزانه دعا غواړم چې اللهم ادنی فی من هدیت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت خسته الفاظ دي دعا وای او که دعا نه وای نو مچوالی سرکار نو تاسو کوي کلا الله منا وای کلا اللهم ادنا وای کلا یو کلا بل وای ٹھیک شو کنه ورچی عوام دي نو چې کوم یو تاسان هغه ویل شي الله منا نستعين کبه تاسان
قال ابو هريره سے وہی اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالوتر قبل النوم اته خوب نه مخکې وتر او کوسا زکه چې انتبانی نو دنه معلومه چې دا واجب دی مخکې ده. ابي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل صلاه الغداة اطيل فيهما القراءه. اي خبره کمال دغه 2 رکعاتونه چې مخکې سار مزندي د سنا اطیل دا جمله استفهامیه ده. آیا اقدوم پدې کې قرات نه نبی علیہ السلام يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعتين ويصلي ركعتين قبل صلاه الغداة څنګه وکأن الاذان باذنيه دا سبوي لکه چې د مکبر تکبیر په غوګونو ده. اذان وا تکبیر ده لکه تکبیر د مکبر باذنيه په غوګونو ده. سمانا لکه مکبر چې تکبیر شروع کی اقامت نو سوی زر مسکی نو حضرت په زر مزو کا د زر نه مراسله قرات کې تخفیف ارکانو کې نه. قال حماد وی یعنی بسراتن چلو کنا زر نه مراد دی بسراتن ضربه ها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم قال عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قالت كل الليل او رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى يترو الى السحر او ورسېدل اخر وتر دی پښمنی یعنی پښمنی پوری کړی. چلو باب ایقاظ نبی صلی الله علیه وسلم اهله بالوتر. ګوره مولانا صاحبہ زمنګ د احناف مسلک دا چې وتر واجب دي او دغه لوی دلایل دي. تاسو ابي داود کې ټول روایتونه شته. ابي داود صلات وتر راوړه ان الله تعالی امد لكم صلاه الا وهي الوتر. الله تاسو لپاره یو مستقل مسوا کړ دې او هغه وتر دی. خو څنګه د وتر په باره کې چې کوم تاکیدات تفسیر یعنی حدیث ابي داود ذکر کړ دي دم روایتونه بل ځکه نشته ده او د امام سے مسلکم دقه ده چې دا وتر واجب دي. او ګوره دې حدیث نو معلوم شو ایقاظ النبي صلی الله علیه وسلم آل بالوتر وی خول د پیغمبر علیہ السلام خپل بی بیان مزدوتر لا تعویل د باب الوتر کې نه چې کوم د تاسو سبق رسیدل دغه نه رسو کوته ګرځاو تاسو چلو خیر کنه فیرس کې چې کوم زیتاس تا کتاب رسیدل لري هغه نه رسو والفضل للمتقدمين. ها اوس ګوره مولانا صاحبہ او دا روایتونه دي دا روایت ته تقریبا 208 کې باب فی من لم یوتر باب دې په بیان د ګناه دغه چا چې وتر نه کړی 208 صفحه. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. او دې ځکه امام ابو داود اس کلام نه کړي الکا عدم تعارض امام ابو داود حدیث تا دا دلیل دا تقویت او دلیل دا حسن وی دا حدیث حسن دی او مچوال سرکار دې ته معلوم شو. ها ورپسې مخکې ورپسې څنګه دی زړه ورپسې مې خبره کوله. خام دارنګه بل روایت ته ګوره مولانا صاحبہ ارستو ابي ايوب انصاري روایت ده الوتر حق علی کل مسلمین الوتر حق علی کل مسلمین وتر واجب ده پاریو مسلمان باندې. بیا رسو القنوت فی الوتر ذکر کړ دي او بیا د ډیر دعاګان ذکر کړي. معلومه شو چې دا لوی سړی دی او چې ګڼ روایتونه ګوري خودل ته دینو نور بچت ته ګوري. دا او شو ابي داود مشو د خیر سره 208 صفحه. چلو مخکې دا قال حدثنا مسعود قال حدثني يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راغبه معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر يقظني فاوترت. اے قزنین زبې ویخ کړم ګوره معلومه شو وتر واجب دي. ګوره کې یو سړی ته نو د پاتې نشي ګوره یو بل پاسوي ورته معلومه شو چې مسنون عمل شي هغه کې دمر اهتمام ني دا عملی واجب دی فلیس منا. اوس ګوره او دې ګرځي آخري موز خپل د وتر. ګوره علماء کرام په دې کې د محدثین لوی خبرې دي
د دې څه مطلب دی بعض علماء وی لکه احمد د ماستان وتر وکړه بیا ودشه د شپې بیا تهجد لپاسه ده د دې وسکی نقض د وتر بو کی اول بده یو رکعت کی چې ماستان چې کوم 3 رکعات اخر کې کړو آب سلوش بیا بزان نفل کوي چې کله یقین پیدا شي چې استلو کیږي ظهور د سبا کیږي د بیا به 3 رکعات وتر کی اجلوا اخر صلاتکم بالليل وترا منګوي چې حدیث مطلب دا نه دی چې یو سړی آخر کې وتر کړی دی نو آخر صلات الليل خو هغه شکنه فعالت یقظان کې آخر صلات هغه وتر شو اوس کې اوسه تهجد لپاسی نو دې با خپل وتر ماتي نه او باغی کې نقض نشته ده بس اخر کې وزال خپل موضوع کی او آخر صلاتکم باللیل وترن مطلب دا دی چې د وتر مقام د فرض نه رسو دی د سنت نه رسو دی جی وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا ابن عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا باب الوتر على الدابه باب دې په بیان د جواز د وتر په دابه ګوره ما د فتح الباری سے وی کې امام بخاری رحمهم الله کې دا باب نوی راوړې نو دین دا معلومه ده چې امام بخاری د احناف مؤید دی خو چې دا راوړو الوتو الدابا معلومه شو چې د سنت قائل دی ځکه علما وی چې دغه واجب عبادت چره فرض دا چرین دابا پس سوالی نه کی ډیر ګرم دی فرض په سوالای باندې نه کی ٹھیک شو او سنت چې کوم دی نه پای کې چره وسعت ته نو سنت په سوالی باندې کیږي نو لہذا ابن عمر سے په سوالای مسکاو سنت دا وتر نو معلومه چې دا وتر واجب دی لیکن مولانا زکریا رحم الله ټول عمر بخاری باندې وخت تیر کړو آیا نقطه ډیره قیمتي ده وی فتح الباری ته زویمه چې دې زینا دا استدلال ته نشي کوله چې دې په سنت قائلو بلکې وی زویمه چې امام بخاری وجوب وتر بحیثیت درجی قائل بوجوب الوتر لیکن په کیفیت ادا کې قائل بجواز الوتر الدابا او څنګه قائلو چې وتر واجب دي خو صرف دادی چې په علت دابی باندې سو دا دغه راي او چې جایز دي همون څنګه دوه قسم روایتونه موږ درته وی چلو ابي قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه كنت اسير معنا یاد کنه زه قیدیوما وقال سعيد فلما خشيت اسير معنا پوش سیر میں کاو خاص سفر میں کاو زه په سفر روانو عبد الله ابن عمر سره په طریق مکه جی فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر اين كنت فقلت ما ودي چرته وی فقلت ما خشيت الصبح سار نه یریدم چې زر راخیږي فنزلت زر کوشم فاوترت ما وتر وکړه فقال عبد الله شاګرد ته وی الیس لک فی رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت تعالی را د پیغمبر په تابعداري کې خنمونه نه ده خو قلت ما بلا ولنو والله قسم دې په الله خنمونه ده فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر البیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وتر په بیر باندې کول معنی دا شو چې پیغمبر علیہ السلام وتر په بیر باندې کړ دي ته دی ولی کوشي بیر نه تابم کړو کنه موږ دغه جواب کو چې د وتر لپاره احوالو حالت اول د وتر چراغه د سنیتو لا پکې تاکد نو راغله نو په زمانہ کې حضرت په بیر باندې کړو او بیا دغه وتر د لپاره چې کله تاکد راغې چې ان الله امد لكم ان الله زاد لكم صلاه الا وهي الوتر فاوتروا يا القران چې کله دا روایت راغې نو تاکید راغې نو بیا به باقاعده حضرت سے د وتر مانزه دی پاره د سورلې نه پزماکه کوزیده
ستاسو دی حاشی دا رواج ذکر کر دے په ما څنګه چون کی کتاب شته زبتا ته 523 صفحه نه دغه رواج د استاد حاشی چلی او زه ته با چې ان شاء الله استاد لغونی خوندو کی دا ما څنګه بر روایت ده حدثنا 6979 كانوا يصلون على رواحلهم ودوابهم حيث ما كانت وجوههم الا المكتوبه والوتر فانهم كانوا يصلونهم على الارض. ٹھیک شو مولانا سیوا او دې کوم دغه روایت ده وكان يصلي على راحلته ويوتر بالارض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كذلك. حضرتم دقه سکرو یا شو مسله حل شو دا ما زغه 523 صفحه او ډیره مزیدار وا مصنف ابن ابي شيبه ماشاءالله کتاب دې کتاب حاجی چلو باب دې په بیان د کولو د وتر په سفر کې الکا دا وتر په سفر باب چې راوړ دام دلالت کی چې وتر واجب دي لیکن سنت خو په سفر کې نه کیږي جی. ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به صلاة الليل الى الفرائض ويتر على راحلته. ٹھیک ده کنه باب القنوت قبل الركوع وبعده. دا اختلاف دی چې قنوت قبل رکوع دی که بعد رکوع دی. عندنا قبل رکوع دی انور ائمه فرمایي چې بعد رکوع دی. حاصل دا دی چې موږ وایو چې کوم روایتو کې بعد رکوع دی هغه قنوت نازله حادثی او کوم روایتو کې چې قبل رکوع دی نو قنوت دایمی وو. په دې کې فرق دی او دغه خبره چې دا مصنف ابن ابي شيبه وشګنا 500 کی صفحه کې لیکل دا جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال نعم فقيل أو كانت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بعد رکوع یسیر نه لګه زمانہ بعد رکوع یسیرن معنی دا ده چې لګه زمانہ غره ښا ټول عمر نه لګه زمانہ هغه څه شو تا بخاری کې ویل مغازیو کې تاسو یو میاش قربان ده تعالی. قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. دا ګوره ما زکه 521 صفحه دا او جلد نمبر 4 دی. علقمه ان ابن مسعود واصحاب النبي كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. استاشي چې کوم ذکر کړي هغه دا ده. چلو قلت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فإن فلان اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع فقال كذب انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهر. الشابسه حضرت کو قنوت ویل پس یو میاش ویلو بعد رکوع بیا پرې خوا قنوت نازله جی. وراه كان بعث قوم يقال لهم القراء والزهاء 70 رجلا یعنی مقدار اویا کسانو جی. دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يدعو عليهم. خیری به کول ظالمانو باندې روایتونو ویل مغازی کې. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن ابي بكر عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على نعل وزكوان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال كان القنوت في المغرب والفجر. نو قنوت په ماقام کې او په فجر کې و. نو فجر راړو اشاره ده چلکه لیل عرفي چې ده په فجر خلاصيږي نو ستا وتر خلاص شو. لیل عرفي په فجر خلاصيږي لہذا ستا باب الوتر په دې مقام باندې خلاص شو. دا زما خپل انجه ده نو دې کې چاندي لیکلي نو چاندي لیکلي وره. چلو مخکې ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاستسقاء. ګوره کجیره